د کوزدر پولیس لخوا د نشئی سيزونو خرڅونکو په ضد کاروایانو نه تنګ 400 واجد علي چې اوس په تیمرګره شینګری کې اوسېږي د نشئی سيزونو د خرڅ نه توبه کړې ده. په دې سلسله کې واجد علي تیمرګره پولیس سټیشن کې د سرکل ډي اس پی تیمرګره اقبال خان او اس ایچ او تانا تیمرګره عمران خان په وړاندې په قرآن پاک لاس کې خودو حل اوچت کړی دی او د 13 شپږو کالو راهیسې منشیات په روشۍ نه توبه کړې ده. د واجد علي وینا ده ما بس په قرآن توبه وویسته مشرانو دړوان دي چې زه به نن د پس نه منشیات نه خرڅوم د دې تیملګرې نه خبرې کوم د تیملګرې تاڼې نه او زه د تیملګرې اوسیدونکي ما د منشیاتو کار کو او اوس چې دی بس نور دا غلط کارونه مارونه نه کوم او ما بس په قرآن توبه وویسته د دې مشرانو دړوان دي چې زه به نن د پس نه منشیات نه خرڅوم او بس الله دې راته معافي وکړي او نورو ملګرو ته هم دا خواست دی چې بی تاسو د منشیاتو دا کاروبار چې دی دا مه کوئ پردي بچي مه تباه کوئ بس نن د پس نه به زه دا غلط کار نه کوم. شپږو کالو نه بس داسې په دې سکو او په دې خرڅ راوړېدلي وم خو پردي بچي نور نشم تباه کولی. کوزدر کې د منشیات خرڅونکو په ضد کاروایانو په حق لا اس ډي پی او تیمرګره اقبال خان او اس ایچ او تیمرګره عمران خان زیاته کړې ده. د منشیات چې دي دا د سوسایټۍ د معاشرې لپاره دا بالکل ناسور دی. د وړو ژوند هم تباه شي د سبقونو نه هم وځي نو همدغه وجه ده چې آی جي صاحب او بیا ډي آی جي صاحب په خصوصي توګه چې دی نو دیر لور ډي پی او صاحب چې دی ضیاءالدین خان هغوی د دې خلاف ډېر سټرکټلی مو هم شروع کړی دی. زما خو میاشت یو نیمه شو چې راغلی یم نو په دې حواله سره زموږ په تیمرګره کې هم بلکې په ټول لدیر لور کې د منشیاتو خلاف مو هم شروع دی ښه په زور شور سره. نو همدغه وجه ده چې نن دغه یو ځوان راغی چې شپږو کال هغه اقرار وکړو چې ما منشیات خرڅ کړي دي نور د وړو ژوند نه تباه کوم پردي او هغه توبه طایب شو. زه ورته زه دا وایم ټول منشیات پروش دي چې پوري طور هغې توبه طایب شي په یو صورت کې د هغوی دپاره معافي نشته. په هر صورت کې چې د معاشره به د منشیاتو نه مونږ پاکوو او انشاءالله دا زموږ د افسرانو هم یو خصوصي ټاسک دی په دې باندې به عمل روان وي. دغه شانتې زما نور منشیات پروشانو ته هم دا درخواست دی چې دا د پردو بچو د زندګو سره لوبې پرېږدي راشي خپل کاروبار شروع کړي موږ به یې سپورټ کوو. ټیک ده دا یو ناسور دی د دې علاقې دپاره د نوي کول دپاره د ځوانانو دپاره دا یو ناسور دی. څنګه چې دی د دې پولیس د پرچو نه تنګ شوی دی نن راغی او خپله توبه یې ویسته نو دغه شانتې به نور منشیات پروش چې کوم دي نو هغې ته زما دا میسج دی چې په تیمرګره کې به موږ منشیات نه پرېږدو تیمرګره به د منشیاتو نه پاکو. تیمرګره پولیس سټیشن د سایکلو پغلا کې ککړ د حیا سره میدان شاهان علي هم نیولې دی او د قبضې نه 3 موټر سایکلې برآمد کړي مقدمه درج کړې ده. محمد اسرار خیبر نیوز تیمرګره کوزدر.